لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل هركل چویلش لهم دیتا آمنوا ایمان راڑی بما پا آغا کتاب مانے انزل اللہ نازل کرے اللہ تعالی قالو ویدی نؤمن من ایمان راڑو بما پا آغا سیز مانے انزلت نازل کرے شود علینا پا من مانے ویکفرون او حال لارے چغی کفر کئی انکار کئی بما پا آغا سمانے وراءہو چی رست داغین دے وهو الحق او آغا حق تے مصدقا موافق تے تصدیق کون کے لما دا آغا سیزون معهم چا غی سردی قل ورطوی نبی علیہ السلام فلم تقتلون ولی قتلول تاسو ولی قتلوی تاسو انبیاء اللہ پیغمبران دا اللہ تعالی من قبل مخکد دینا ان کنتم مؤمنین کچریوی تاسو مؤمنان دا اہل کتابو دا یہودیانو خرابائی دا اغی بیان روان دے دیرے کہ اللہ تعالی دا اہل کتابو دا یہودیانو یو بلا خرابی بیانی اللہ جل شانو فرمائی دے اہل کتابو تا چویلے شی کہ تاسو دا اللہ پا کتاب بانے پا قرآن مجید بانے دا اللہ پا احکام بانے ایمان راڑی نو دا دے اہل کتابو جواب دائی وی منگ صرف او صرف پا خپل تورات ایمان راڑو بس نور منگ نمانو اللہ جل شانہ فرمائی چی دی با دی خپل خبر کے دروغجن دی دا یہودیان دی دا کے کذب کئی دی دروغ وی دی توراتم نمانی خدا تاسو دا تورات نمالی نزان دا نخلاسی او اللہ تعالیٰ اس دی آیات کے دا غی وجی وی چی دی توراتم نمانو ولی وهو الحق حال لارے دا قرآن مجید حق تے حق نو کا حق پا تورات کے دے او کا پا انجیل کے دے او کا پا عرضائے کے دے نو حق با مانے دا حق منکرین دی دا یہودیان دی حق نہ مانی دویم دا قرآن مجید مصدق تے مصدق مانا را دے تصدیق کون کے دے دا تورات تصدیق کئی او تورات دا مصدق تے دا غی تصدیق کولے شی نو دا مصدق نا انکار دا مصدق نا انکار دے دا قرآن مجید نا انکار اصلا دا تورات نا انکار دے دا تورات تصدیق قرآن مجید کئی او دا غی نا انکار کئی بل دا مصدق بلا معنی مفسرین موافق کئی اے موافقن دا قرآن مجید موافق تا دا غسیزون معام چه دی سر دی دا سنه دا چه قرآن مجید کیا خبری دی چه دا تورات دا احکام و خلاف تے نا سمر اسمانی کتابون جی دی اصولیاتو کیا ٹولی و شانتی دی نا قرآن مجید خدا غی موافق تے نا مخالفت خدا آغا چاپکاری چی آغا موافقت نکی مخالفت کی نو دا موافق نا انکار دا موافق نا انکار دا قرآن نا انکار دا تورات نا انکار دا بیا اللہ فرمائی والی کتابو
تاسو چې وای موږ تورات منو، نو په تورات کې تاسو دا لیکلو چې تاسو عالمان قتل کوي، تاسو پیغمبران قتل کوي. دی یهودیانو به د الله پیغمبران قتلول. نو قل ورته وایا فلم تقتلون انبیاء الله، تاسو د الله پیغمبران ولې قتلول؟ من قبل مخکې د دې نه، ان کنتم مؤمنین، کچره وي تاسو مؤمنان. او دا طالبان رونه پې پوهیږي د تقتلون دا صیغه دا د مضارع صیغه ده، یو ماضی یو مضارع یو حالی. تاسو ورته وایي یو پریزنټ ټینسي، یو پاسټ، یو تیر شوی، یو فیوچري آینده. نو دا د تقتلونه دا چې دی نو دا د فیوچر د آینده هم پیل دی، او دا د پریزنټ د حال هم دی. اوس پیغمبران خدای پخوا شهیدان کړي، او الله ورته صیغه دی دا کې د فیوچر استعمال کړه، د مستقبل استعمال کړه، د مضارع استعمال کړه. مفسرین فرمایي په دې کې دا نقطه وه او دا اشاره وه چې اے رسول الله دی صرف د هغه پیغمبرانو په قتلونو باندې اکتفا نه ده کړې، دی ستاسو د شهادت هم درپېدي. او یهودیانو څو پیرې داسې منصوبه جوړه کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل راوغوښتو، بره یې ورته غټ غټ ایښی چې د پاسه به پرې راوغورځوي. یوې ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زهر ورکړو، نو دی منصوبه بندای کړي دي مختلفې، خو هغه منصوبه بندای هغه پیل شوي دي. ان کنتم مؤمنین. بل تاسو دروغ وایي چې موږ تورات من هغې بل دلیل وایي. الله وی ولقد جاءکم پتاکس راغلی تاسو سره پلارانو ستاسو سره موسی علیه السلام بالبینات په واضح معجزات سره، په واضح شرائع سره. ثم اتخذتم العجل، بیا ونیسه تاسو العجل خیلرا من بعده، پس د تلو د موسی علیه السلام له میقات له، وانتم ظالمون، او حال لرې تاسو ظالمان وئ. الله جل شانو فرمائی تاسو څنګه تورات منئ؟ موسی علیہ السلام الله راولېږه تاسو ته برحق پیغمبر، تاسو د موسی علیہ السلام په پیغمبرای باندې خبردار شوي. تاسو په خپله موسی علیہ السلام ته وی چې موږ له د الله نه شریعت راړو، کتاب راړو. چې موسی علیہ السلام کله د الله دیدار ته لاړو، نو دلته بني اسرائیلو هغه چې دی نو د سخي عبادت شروع کړو. او پیښه دا وه چې کله دی د فرعونیانو نه په کومه شپه باندې راوتل، نو په دغه شپه باندې چې دی نو په بني اسرائیلو کې وعدو، نو د فرعونیانو د ښځو نه دی چې کوم دی نو کالی وغیره دا څیزونه راوړي، گاونډیان خو فرعون قوم لکه د هغه قوم چې کپتیان کم خلک وو. اوس دی چې دلته رالل فرعون خو الله غرق اکالي دی سره پاتې شو. موسی علیہ السلام لاړو د الله دیدار له. د موسی علیہ السلام یو شاګرد سامری مولوي صاحب، او هغه مشران وایي کنه وایي نیم ملا خطر ایمان او نیم طبیب خطر جان. دا نیم طبیب چی کنه دا کمپیوټر او دا نیم طبیب چی او دلته خو هر سړی زموږ په دې علاقه باندې هر سړی طبیب دی او هر سړی مفتی دی، هر سړی بدله فتوا درکوي، هر سړی د اردای 2 کتابه چې وګوري او دا چشمې دي دی باندې کیري به ته وایي لکه د ملک ټاپ کړی دی، او دی باندې دا ټول دین ښیي. بیا لکه مسلمانه دا دین داسې معمولي غوندې څیز دی، نو پتو د پاره هر سړی ژوند دی، او هر سړی علاج به راته ښیي. نو اصل چې کوم دی نو دی خو د مولوي صاحب د موسی علیه السلام شاګرد و، خو لکه ډېره زده کړی خو لا نه وه کړې. چې موسی علیه السلام لړ، اوس دی رالل
د یوې سامري مولي صاحب سوال دا دی چې موږ سره پردي کالي پاتې شوي د هغې به څه کوو نو هغه ورته راغونډ کوي نو ټول کالي خانه راغونډ کړل چې راغونډ یې کړل اوس ګوره دا نفس دی او شیطان دی او هوا ده انسان ته د ګناهونو کم چل ښي موسی علیه السلام چې کله او دا سامري مولوي صاحب ورسره و نو چې جبرائیل علیه السلام راته نو یو ځل په یو سورلی راغی نو چې جبرائیل علیه السلام هغه سورلی هغې به کوم دی خپه کېښوده چې خپه به اوچتوله نو هغه ځای به شین کېده به زرغونېده اکه ټیم نو دې سامري ویره دی کې خو څه کمال دی نو کم ځای چې جبرائیل علیه السلام هغه سورلی خپه ایښې وه د هغې نه لږه ښار را اوچته کړه دا یې ځان سره محفوظ کړه یاره دا تبرک به پروت وي چې موسی علیه السلام لړ نو دا ورته ویل که دا کالي راغونډ کړئ نو چې کالي راغونډ کړل نو د هغې نه یو سخی جوړ کړ چې یو سخی چې جوړ کړ نو ده داسې چل وکړه چې ده هغه خاره راواغسته او هغې وله دې خوله کې واچوله بس چې واچوله نو صحبه اوس خي با شروع کړل د کالو نه یې ګوډری جوړ که اوس دې کې دوه خبرې علما کوي بعضې علما وایي چې نه دا مصنوعي څښی و لکه دا څنګه کیله او سیو یا ګوډری غوندې جوړ کړی که نه ته ورته بټن ولګې نه پا شروع کي دا هم دقسې و حقیقتي څښی نو او بعضې وایي چې نه دا علما وی حقیقتی څښی و لحمن و دمن لحم و دم اوس دا کم حضرات چې وایي چې دا څښی د دغو د لحم او د دم نو هسې مصنوعي نو هغوی باندې بیا اعتراض دا راځي چې دا سرو عصره چې اوس وځي هغه خو اوتبه کېږي ولي کېږي هغې نه خو ایرې نه جوړېږي هغه ورته معجزه وه که نه او معجزه خو ویم دی ته چې خلاف عادت او خیر کې عادتي انو موسی علیه السلام بیا وروستو راغلی دی او هغه څښی وله سوځولی دی او چې سوځولی دی نو هغه ایرې غورځولی دي نو بس هغه معجزه وه که څه مسله نه وه دی هم ټیک وایي دا چې کوم وایي چې دا لخمه دم و نو هغه هم ټیک وایي په هغه باندې دی دا اعتراض کوي چې یاره څښی څنګه حلال کو ولې وسوځو هلکه دې کې د اعتراض څه خبره ده هغه یې معبود جوړ کړی او چا چې سوځو او چا چې لرې کو نو هغه خو زما ستا په شانتې کس نو خو پیغمبر و نو پیغمبر ته وایي راغلی چې دا د دی معبود دی دا د دی خدای دی ویې سوځو لړی که خبره ختمه دې کې خو څه خبره نشته دی نو هغه یې هغه څښی موسی علیه السلام راغی او هغې وله وسوځو نو الله ورته وایي تاسو چې دوره د تورات پابند وئ تاسو ځان ته دوره نیکان وایي نو موسی علیه السلام خو د نه دوه ورځې اخوا شوی نو چې بیا مسخي ته سجدې شروع کړی وي نو معنا د بني اسرائیلو د یهودیانو ته الله وایي چې ستاسو مزاج کې خباثت پروت دی دا ستاسو مزاج ګنده دی دا نه چې تاسو تش د قرآن مجید نه انکار کوئ تاسو مخکې هم د سړیتوب کار نه دی کړی بیا ورته الله تعالی وایي زیات کا ټیم اخذنا چې موږ واغسته میثاقکم وعده د ستاسو نه ورفعنا موږ پورته که فوقکم د پاسه ستاسو نه الطور کوی تور الله ما ورته خذو علی ما آتیناکم هغه چې زه در کوم تاسو لره بقوت په قوت د عمل سره واسمعوا او غور سره واورئ هغه چې زوام تاسو ته په دې کې نو قالو دیوی سمعنا اورو منگا وعصوینا او د زړه نه وی موږ نافرماني کو واشربو او اړول شیو پی قلوبهم په زړونو د هغوی کې العجل هغه محبت د خیبې کفرهم په سبب د کفر د هغوی نو قل ورته نبی علیه السلام بئس ما بد د هغه یامرکم چې حکم کوي تاسو ته
به پاغی مانی ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. چې موسی علیہ السلام کله کتاب راړه کنه نو دای ته وی دا مې د الله له طرف نه د کتاب راړو الولی عمل پې کوئ. نو دی وی څوک به پې عمل کوي دا خو ډېر ګران کار دی موږ نه خو دا نه کېږي صیبه موږ خو ازاد ژوند تېرو دا ده. الله وی ښه دا کوی تور نه دی دا کوی تور غر دا الله داسې د ویښ نه وشکو او د دې بني اسرائیلو د پاسه یې کو لکه دا چت چې څنګه دی الله ورته منئ که دا در باندې کینو وجي منو ټول برګان شو ټول وی منو ا د زړه نه به وي دا داسې اړه کوم د زړه کې وي نافرماني به کوو. الله وی و اشربوا فی قلوبهم العجل اشراب سکلی کنه نو اشراب دا دې ته وایي اشراب صحیح معنا دا ده تاسو کتلی کنه لوهار چې دغه کوي دا رمبې ولا سړی وړي تبر ولا وړي انو دې تیری چې دې تیری او دې ټکای نو دې داسې چلو کې اول اور کې کیدي نو ګرمۍ نو تک سور شي نو بیا یې راوچت کړي نو دې خوا ورسره اوبه پرتې د هغه اوبو کې کیدي. تاسو به دا دی ولې کوي دا دی ګرم کی دا چې دی اوبو کې کیدي که نه دا اوسپن دا اوبه جذب کی دا د دې جزو ګرځي دې کې وردن نشي نو بیا چې ټکی هغه ماتېږي نه ګنې هغه خو دغسې هم تېره کولی شي دغسې هم ټکولی شي انو دا اوبه دا د دې اوسپنې اجزاو ګرځي یا که په دې هم نه پوهېږئ که نه دا خښته د خښته نو اوبو کې کیدي نو دا اوبه راکاږي جذب کی نه هغه اوبه د دې د ذات جزو ګرځي. الله وایي د دې یهودیانو په زړونو کې د سخي محبت داسې دننه شوی او جذب شوی انسان کې چې دنیا پرستی راشي که نه الله دې موږ د غیر الله د محبتونو نه وساتي نو کله کله د انسان به دې زړه کې دا غیر الله وردن نشي او دا غیر الله د ده په دې زړه تاو شي او حاوي شي د ده د زړه جزو ګرځي نه خانه دې که موږ ته ولاړي هم د غیر الله سوچي دې که قرآن ته ناست دي هم د غیر الله سوچي د ټول مازغه په هغې کې لګېدلي دا هغه اشراب دی دا هغه زړه ته بلکل هغسې دننه کول دي او حدیث کې نه راځي قلب المؤمن عرش الله زړه د مؤمن دا د الله عرش دی عرش الله د خپل بنده نه ګیله کوي و بنده ګوره دا جنت ما تاله ځای ګرځولی دی دا جنت ما تاله ځای ګرځولی دی نو ستا یو دشمن و چې هغه شیطان و نو چې د هغه تا سره دشمني کوله نو هغه ما ستا د کور نه وباسو ما د جنت نه راوشړو تاسو له مې کور خالی کو خو و انسان ستا دا زړه خو ما ځان له ګرځولی و دا خو زما کور و قلب المؤمن حدیث کې راځي زړه د مؤمن دا د الله عرش دی نو چې ستا کوم دشمن و هغه ما د زړه نه بار کو او زما چې کوم دشمنان دي غیر الله دي هغه ته زړه ته دننه کې ما تا د پاره ستا کور صفا کو چې ما ځله جوړ کړو او ستا د زړه کور ته ما د پاره نه صفا کې الله دې زمونږه قلب سلیم نصیب کی. ګوره مخلوقات چې کوم دي نو د دی نه به اول دا خپل زړه صفا کې دې ته انقطاع عن المخلوق وی د مخلوق دا محبت به ترې لرې کې چې لرې کې نو دا زړه به د الله کې نو بیا به مخلوقاتو سره مینه کې
خو د څه د وجې به کې د الله د وجې به کې نو بیا هغه مینه وي هم اکه مینه ده خو هغه بیا د چا د وجې ده الله د وجې هغه د نفسانیت او د ذات د وجې نه ده نو بیا هم په اکه مینه باندې تا ته اجر او مقام او مرتبه ملاویږي د دې خلکو خپل استاد سره مینه خپل شیخ سره مینه د بزرګانو سره مینه د اولاد سره مینه مور او پلار سره مینه دا ټول محبتونه دا د الله د پاره دي ښا خو په دې کې به ځان دومره نه غر کې چې خالق کړ شي نه د دی د امینه به ویم د خالق د پاره علا کل حال دی د غیر الله محبت چې دا زړه کې ورودن نه کو قل ورته نبی علیہ السلام بئس ما بد آغا یامرکم چې حکم انو الله ورته ښا تاسو خپل په تورات باندې عمل کوئ تسخی وګوره دا الله خیس شی دی خو چې انسان ذلیل شي کنه او رسوا شي او د سمه لاره پرېږدي انو بیا د سخي محبت هم ورته دننه کېږي هغه ورته لوی شي او چې کله انسان په خپل ځان نظر واچي ارومی وی شده غلام صورت شده غلام صورت بمثال بت پرستا تچ یوسفی ولیکن سوی خود نظر نداری وی تو د صورتونو د خلقو غلام شوی او بابا عبدالرحمن وی صد بت وی سجدہ صدی دنیا تا بت پرستی پرستار دی دنیا بت تا سجدہ لگول او دنیا تا او د دنیا خلقو تا سجدی لگول چه کېدل تا دوڑا یو دی الله دې منګه د خپل ځانو ګرځي الله وی ته زماشه انا دا کل کائنات بیا ستا دی ښه الله وی داسې چلو زمونږ یو لوی امام تیر شوی دی هغه وایي زه د شپې مې سفر کو نو په ځنګل کې رانه لاره ګډه وړه شوه چې لاره ګډه وړه شوه مخامخ مې یو رڼا ولیده لاړم پکې یو ملنګ ناست دی انو ما ته وی راځه وایي نه کپړې شلیدلې او سړې ډوډۍ ورسره زنګولې پرتې وې وایي ما ته وی که دا خورې وخوره ما لږه نوړی وخوړه او وایي زما پیړه ډېر خفه شو خو ما ته یې چونکې لاره دغه برابر کړه نو یا اخره کې چې راتلم نو ما جیب ته لاس کړو نو څه پیسې اشرفای را سره وې او دا مې ورته ورکولې چې دا واله وایي ما ته یې داسې په غوسه وکتل تر هغې ما له دنیا راکې وایي ما ته یې وي چې ته شاته وګوره چې وی کته انو وایي هغه ټوله جونګړی چې وه نو هغه د سرو زرو وه دې پورې درته وامه چې یو انسان یو جونګړی ته یو برجای ته وایي سره شي هغه سره کېږي نو چې الله ورته وایي سره کېږي به نه او دا هر څه خو د الله دي انسانانو چې دا خلقو هسې مې کوي دا څه چې دي د الله دي باچایي د الله ده تصرف د الله دی هر څه د الله دي خو که موږ صحیح د الله شو که نه دا هر څه زموږ دي بیا خو لکه پیښه دا ده موږ د الله نه لرې یو خدای دې موږ خپل ځان سره نږدې کړي ښه الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ ورته ور نږدې شو که موږ تښتو نو موږ خدایه لکه سړی چې په بدرای کې په میانو باندې جال ولي نو خدای تا ته ستا د ذات واسطه په موږ هم داسې جال رالړه کې که نه موږ ځان ته راکاږې واشربوا في قلوبهم العجل بکفرهم قل ورته نبی علیہ السلام بئس ما یامرکم ښکلی ایمان دی ښه ستاسو الله ورته وایي چې د سخي عبادت کوئ او تاسو وایئ موږ په تورات باندې ایمان دی ان کنتم مؤمنین که چېرئ تاسو مؤمنان
بس د دعا آیاتونو کې بیا لږه خبر را به بیا وکړم. واذا قیل لهم ارکل چې ویل شو هغوی ته آمنو ایمان راړی بما پاغه څیز باندې انزل الله چې نازل کړی الله تعالی نو قالو وی دی نؤمنو من ایمان راړو بما پاغه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی علینا په موږ باندې ویکفرون ای کفر کوي بما وراءه هغه چې علاوه د هغې نه دي وهو الحق حال دا دی دا حق دی مصدقا او حال دا دی مصدق ته تصدیق کوونکی لما د هغه څیزونو ما هم چې هغوی سره قل ورته نبی علیه السلام فلم تقتلون ولې قتلوئ تاسو قتلول تاسو انبیا الله پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې د نه ان کنتم که چرې وئ تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي ولقد جاءکم پته راغلی تاسو سره موسی علیه السلام بالبینات په معجزاتو سره ثم اتخذتم العجل بیا ونیسئ تاسو العجل خیلره من بعدی پس د تلو د هغه نه په طرف د میقات وانتم ظالمون حال دا د تاسو مشرکان وئ وایي زیات کاټم اخذنا چې موږ واغست میثاقکم وعده ستاسو نه ورفعنا موږ پورته که فوقکم د پاسه ستاسو نه الطور کوی تور الله وی ما ورته خذو علی ما هغه آتیناکم چې در کوم تاسو لره بقوت په قوت د عمل واسمعوا او غور سره واورئ نو قالو دیوی سمعنا اورو منګه وعصینا زړه نه وي نافرماني کوو واشربوا اړولی شو پي قلوبهم په زړونو د هغوی کې العجل هغه محبت د څښي بکفرهم په سبب د کفر د هغوی قل ورته نبی علیه السلام بئس ما بد د هغه یامرکم چې حکم کوي تاسو ته بي په هغې باندې ایمانکم ایمانونه ستاسو ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان. الحمدلله رب العالمین. کریمه خدایا ته زموږ د ټولو نه راضي شي، الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي. کریمه خدایا الله زموږ تقصیرات معاف کړي، الله موږ ټولو ته کامل ایمان راکړي، الله موږ ته کامله رضا راکړي، الله موږ ته کامله تقوا راکړي، الله موږ ته خپل قربت راکړي، الله موږ ته خپل معرفت راکړي، الله موږ ته خپل عظمت راکړي، الله موږ ټولو نه هر هغه کارواله خدای په کوم کارونو چې راضي کېږي الله په کوم کارونو چې ناراضه کې خدای هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي. الله زموږ د درد دا څومره شرکا دي الله ټولو ته دنیا او آخرت خوشحالی ورکړي، د ټولو سینې د قرآن مجید علومو ته کلاو کړي. څومره مشران دي الله تقصیرات معاف کړي، څومره ځوانان وروڼه دي ځوانای کې دین دپاره برکت واچي، څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي، څومره زنانه دي الله تی دیندار او پاکبازې ولري. الله د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي، الله د صحت او د عافیت او د برکت ژوند نصیب کړي. الله زموږ د دارالعلوم چې څومره ضروریات دي الله د غیب برابر کړي. د شیخ صاحب په ژوند باندې الله د دې تعمیراتي او تعلیمي دواړه سلسلې الله عروج ته ورسي، الله زموږ نه راضي شي او زموږ هر ادا د خپل رضا کې الله زموږ هر ادا د خپل رضا کې. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين.